الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ډیر زیاتو خوبو طالبانو ملګرو، د دې نه مخکې موږ د مرکبي مفید د هغې تقسیم کړی و. همونږ چې د مرکبي مفید ته جمله هم ویل کېږي، کلام هم ورته ویل کېږي. جملې موږ دوه اقسام جوړ کړي، جمله خبریه او جمله انشائیه. او جمله خبریه موږ دې ته ویل کېږي چې د هغې ویونکي ته د رښتیا او د دروغو دواړو نسبت کولی شي. او د هغې دوه قسمونه موږ بیان کړي، جمله اسمیه او فعلیه، او د هغې ترکیبونه پورې موږ هر څه وکړو. مسند او مسند الیه، مبتدا او خبر، دا ټول پکې موږ بحث وکړو، ترکیب هم وکړو. نن چې موږ کوم وایو دغه د جملې دویم قسم موږ بیانو، چې دویم موږ چې جمله په دوه قسمه ده، جمله خبریه او دویم دا جمله انشائیه. نو جمله خبریه ختمه شوه، نن به موږ وایو جمله انشائیه. انشائیه چې کوم ده دا د انشا نه جوړه ده. انشا ویل کېږي را پیدا کولو ته، نوی کار پیدا کول، ایجاد ما لم یوجد، یعنی ایجاد کول هغه څیز چې دا مخکې موجود نه و. او په اصطلاح کې دا جمله انشائیه څه ته ویل کېږي؟ نو دا جمله انشائیه دا جمله خبریه بالکل الټه، یعنی د جمله انشائیه چې کوم دا د دې قایل ته او ویونکي ته او متکلم ته چې څوک دغه جمله ووایي نو هغې ته د دروغو نسبت څوک نشي کولی، دا به خامخا رښتیا وي، یعنی په دې کې د دروغو امکان نه وي. نو دغې ته ویل کېږي جمله انشائیه. دا کتاب والا داسې وایي چې جمله انشائیه وہ جمله ہے، دا هغه جمله ده جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، چې دی ویونکي ته رښتیا یا دروغو نسبت نشي کولی، بلکې دا رښتیا دی، بس حقیقت ہی. کیونکہ انشاء کے معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، ځکه چې د انشاء معنی دا یو چیز را پیدا کول، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے. دا جمله چې دا هم د یو کار را پیدا کول دا ښیي موږ ته. لکه زه ته وایم اضربوها، نو دا جمله انشائیه ده، نو یو نوی کار را پیدا کړه، یعنی وهل را پیدا کړه چې مخکې نه و. سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا، د رښتیا او د دروغو څه دخل په دې کې نه. جیسے اضرب یعنی ضرب کو پیدا کرتا تم چې اضربوها یعنی ضرب را پیدا کا، اوس موجود نه دی خو ته را پیدا کړه. نو په دې کې څوک داسې نه شوی چې لکه دا به دروغ وایي که رښتیا وایي، په دې کې دروغ او رښتیاو څه امکان نشته دی سره. بیا دا جمله انشائیه چې کوم ده نو د دې تقریبا 10 قسمونه دي. د جمله انشائیه 10 قسمونه دي. د هغه اجمال دا دی: امر، نهی، استفهام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، تعجب، قسم. دا 10 قسمونه تاسو پر بورډ باندې ښکاري هم: امر، نهی، استفهام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، تعجب او قسم. دا 10 قسمونه دي. دا د قسمونه دي. دلته د مثالونه ورکړي. د امر مثال لکه اضرب، دا د چې ووهه، آرډر چې ورته کوم ویلی کېږي، موږ په انګلیش کې آرډر وایو، حکم کول چاته. اضرب ووهه، نو په دې کې دروغو څه امکان نشته، خو بس تا ته حکم دی ووهه. او د نهي مثال یو څوک منع کول دی یو کار نه، دې ته ویل کېږي نهي. لکه لا تضرب، مه وهه. لا تقربوا الزنا، دا په قرآن کې نهي ده، یعنی تاسو مه نږدې کېږئ، زنا اسبابو ته مه نږدې کېږئ. استفهام مثال چې کوم دی، استفهام څه ته ویلی کېږي؟ د چا نه تپوس کول. نو لکه زه داسې وایم چې هل ضرب زیدون، آیا زید وهل کړي دي؟ دا ما تپوس وکړو، دې ته ویل کېږي استفهام. تمنی چې کوم دا نو دا د یو څیز تمنا کول، ارزو کول، دغې ته ویل کېږي. لکه سړی وایي چې لیت زیدن حاضر، کاش چې زید حاضر وی، یا موږ وایو لیت الشباب یعود، کاش چې ځواني واپس شوې. نو دا څیزونه چې کوم دي دې ته ویل کېږي تمنی، د یو څیز تمنا کول. ترجي چې کوم دا نو دا امید ته وایي، یعنی د یو څیز امید ساتل، چې لعل عمرا غایب، کیدای شي امید دی چې عمر غایبي، نو امید دی، در امید دپاره راځي، لعل د هغې لپاره استعمالیږي. بل دی عقود. عقود څه ته ویلی کېږي؟ عقد نه جوړلی، معنی دا ده چې بیع او شرا کول، اخیستل خرڅول کول، معامله کول، دې ته ویلی کېږي عقود. لکه بیعت و اشتریتو، ما دا څیز واخیستل او بل وایي چې ما خرڅ کړه څیز، او بل وایي چې ما واخیستم، دې ته عقود وایي. دا هم د انشائیه قسم دی. بل دی ندا. ندا آواز کولو ته ویلی کېږي، لکه یا الله، نو الله ته زه اصل کې آواز کوم چې الله، یا زیدون، ای زیده، یا عبدالله، ای عبدالله. نو دا دې ته ویل کېږي ندا، دا هم د انشاء قسم دی. عرض دی. بل عرض څه ته ویل کېږي؟ په یو خبره یو څوک ور برانګېخته کول، یو څوک ور تیزول، دې ته ویل کېږي عرض. لکه زه وایم چې الله تعتیني،
فأعطيك دینارا ته ما ته ولې نه راتلې د الله بنده تعالی مې دینار درکړی هم ماشوم ته مونږ وایو که نه لکه چې ولې نه راتلې که راغلی دینار مې دلته کړه دې ته عارض وایو په یو څیز یو څوک ورتېزول ښه جي دغه شانتې نه هم نمبر قسم چې کوم دی نو قسم دی قسم خو تاسو پېژنئ دا خو موږ په پښتو کې مې استعمالو چې والله تالله دا واو قسمیه ده والله زما دې په الله قسم لاضربن زید زه به خامخا زید وهم د یو خبرې د مضبوطولو دپاره دا ویلی کېږي بل تعجب په یو خبر باندې تعجب کول حیرانېدل لکه ما احسن زید ما احسنه یاره څومره ښایسته دی یاره څه شي به دا دومره ښایسته کړی نو دا تعجب دی یا احسن بهی څومره ښایسته دی کوم څیز دا ښایسته کړی څومره زیات ښایسته دی نو دا چې کوم و دا د انشا قسمونه و نو دا جملې د دویم موږ جمله خبریه شوه جمله خبریه په دوه قسمه اسمیه فعلیه شوه پرون ختم شو نن موږ جمله انشائیه وویله چې دا څه ته ویلی کېږي او د هغې قسمونه موږ لس وی دا تاسو اجمالا د ځان سره یاد کوئ انشاءالله بیا به ځای په ځای په قرآن کې هم دې مثالونه راځي د هغې تفصیلات به انشاءالله بیانوو الله رب العالمین دې وکړي چې موږ ته دا سبق یادول د قرآن د سنت د زده کړې لپاره اسان کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین